السلام علیکم. د عوامي پیغام نیوز سره زه یم فدا محمد. دا وخت کې مونږ ولاړ یو په مین بازار کې. څنګه چې تاسو پته په هفته کې 2 پیرې مهنګایي کېږي په دې ملک کې، او دا کومه مهنګایي چې نن سبا روانه ده په دې کې د کمرټول د عوامو ملا ماته کړه ده. نو مونږ د عوامو نه نن معلومات کوو چې آخر دا وسه کېږي دا کومه مهنګایي چې روانه په دې ملک کې، بجلي ګرانېږي، اوړه ګرانېږي، چای چیني ګرانېږي. آخر دا یو خاول یو چې په ټوپک غوزار ولي نو هغه سړی مړ شي. نو دا چې دا کوړو باندې هغه وال نه یا کوړی چې سړي له ورکوي بستنه پورې وتړي او په مزه مزه یې سړی مړ کوي. دا زموږ سره هغه شانتې دغه کېږي. نو په دې سلسله کې مونږ د عوامو نه هم رایې اخلو. دا ویو چې لکه ډېر زیاته ګراني روانه ده، یو د بل راځي په یو بل من راړي او غریب سړي لکه ملا ماته کړه. نرخونه دا څه ګران شوي دي، حالات ډېر زیات خراب روان دي ملک کې. کاروبار نشته، تیل خېږي، یو شي خېږي، بل شي خېږي، په یو بل راړي. عوام دپاره څه سهولت نشته، څه انتظام نشته. دې لپاره صحیح سړی پکار دی چې دا ټول وولي حلال کېږي نه، دغه نه بغیر کېږي نه. په غیر د ویشتو حلالولو د بل کار نه کېږي. دا ټول غلي دي، ډاکوان دي، ملک تباه برباد کړو، ملک شاته روان دی. د بنګلادیش نه، د نیپال نه، سریلانکا نه، زمونږ د اخوا د ایران دی، دا ټولو نه شاته روان دی ملک. په کمزوري دی. ولې دا غلا کوي؟ ملک وهي لوټي چې ملک یې لوټلی نه، غلا نه کولی، ټیک ټاک معامله وه. حالات هغه شی خراب روان دي. مهنګائی حالت بالکل لکه مثال مکمل بازار مکمل بالکل دغه بازار کې چې گزاره نه کی گزاره به هیڅ جوړ نه کیږي. مکمل ته بازار ته وګورئ غریب چې 1000-2000 روپۍ چې په دې چې د خلک لوګه کوي. نه ریلیف خو زیات نه زیات لکه هغه په 100 کې زیات نه زیات 10% لور کوي. پوه شوې؟ او هغه 10% هم هغه لکه خدای خبر چې هغو ته میلاویږي نو لا تر اوسه پورې به چاته ریلیف میلاو نه شو. دا زموږ د خپلو عملونو خبره ده. ګوره چې کم یو راځي هر یو وایي زه ښه یم، یو پکې هم ښه نشته. دا ګوره دا موږ مخکې کوو چې کم یو راځي چې سړی نه ځي ووټونو له ده په څه مخکې کېږي، دا خو به موږ مخکې کېږي. دا مهنګایي چې ده که نه د دې خلاف خلک راوځي او دا دغه وکړي چې یاره دا ولې په موږ باندې ده. یو سړی نه راوځي، هر سړی اوده دی. نو خو پالټو والا راوځي که نه غریب سړی خو نه راوځي. غریب سړی و چې زه وځم زما خو دیاړي قضا کېږي. نو دیاړي چې قضا کېده نو دا مهنګایي خو په موږ باندې وي. نو چې دا راوځي دا خلک او ټول راوځي په شریکه باندې چې مهنګایي خلاف دغه جلوس وباسي، روډونه بند کړي، نو څه به ترې جوړ شي. ولې نن به نواز شریف راځي او سبا به زرداري راځي او بله ورځ به عمران خان راځي. دا به چلې به موږ باندې چې غلی شي چې دا خبره باندې خنزیر کېناستو، خنزیر موږ باندې مهنګایي دونه ته ورسوله. د ارور څه کړي وو، د پلار څه کړي وو. پلار یې د کشمیر نه راغلی سړی، دلته کې مهاجر سړی، دلته کې راغلی پاکستان باندې حکومت کوي. دې باره کې موږ څه ووایو؟ دې تاریخ خو د خلک ولټوي که نه کاسې په مسلم لیګ پسې. مسلم لیګ خو ځان له شی و، هغه د جناح صاحب پارټي وه، هغه پاکستان جوړ کړی و او د پاکستان وران کړو. دې ورانور په یو هفته کې 2 پیرې 80 روپۍ هغه ګران شو، غوړي ګران شو، پیټرول ګران شو. زه دا نه وایم زه په خپله باندې پنشنر یم، آرمي نه ریټایر یم چې دا مو ته وایم. پوه شوې؟ زه په خپله باندې مطلب دا چې ښه به الحمدلله ګزاره مې کېږي. زما 30-35 هزار 40 هزار روپۍ پنشن دی. یقیناً په خدای وکړه چې مخکې ما په 15-20 هزار روپۍ باندې کار کېده او دا ما 30 هزار اخیستې اوس بیا 5 هزار راواخیستې او ختمه شوې او سودا له پوره نه ده په کور کې. نو چې یو غریب سړی 600-700 روپۍ مزدوري هلي نه ده د خدای کور وران کړي نو هغه به څه خوري؟ خدای نواز شریف او شهباز شریف دواړه جهنم ته ورکوز کړي. خدای سړی دې راشي چې د ملک جوړ کړي، د قوم جوړ کړي، د قوم سره یو موټی شي. سبا به انډیا سره دی څه کوي؟ هندوستان باندې که یوه چغه ووهله که نه دا خو د شکر وباسي چې مونږ ته مخې ته ولاړ یو. الحمدلله مونږ ته مخې ته ولاړ یو، سینه مو ورته نیولې چې رضا هلکه که ډز کولی شو که کونه کوې دونه زور ای ډز نه شي کولی په مونږ باندې یارې نه هندوستان. که ډز یې وکړو نو څه جلسې دي، پارټۍ مارټۍ ول تشې جلسې دي وروره، هېڅ هم نشته، عوام تباه شو. دلته کې پارټۍ وله وو که نه پرون به پوه شې که نیم چیټاک غوښه خرڅوله، نن چې کوم دی که ناست دي پوه شې هغه ستاسو یو جهان مننه کوو چې تاسو راغلی د دې غریب عوام تپوس کوئ. زه به تاسو ته دا یو خبره وکړم چې دې تېروتې اتو کالو کې د حکومت چې دی زمونږ پښتانه رونه چې دي هغه دومره ایکسټریم ته رسولي، مونږ پالیټکس کې دومره ایکسټریم ته تللي چې نن مونږ خپل د کلي امام پسې مونځ نه کوو ویولې. هغه وایي دا زما قاید پسې ملنډې کې، د زما قاید پسې پوسټونه کوي. نن رور د رور نه خلاف دی، تره د واره نه خلاف دی، خوری د ماما نه خلاف دی، رور د رور نه خلاف دی د پالیټکس د وجې نه. زه تاسو ته ستاسو د دې پیج په ذریعه باندې یو میسج ورکول غواړم پښتنو ته چې پالیټکس کې او په ریلیجن کې، مذهب کې او په سیاست کې ایکسټریم ته تلل نه دي پکار. کو چېرې موږ په مذهب کې ایکسټریم ته لاړو نو موږ به بل دین ته واړو،
که موږ پالیټکس ته اکسټریم کې لاړو نو موږ به خپلې کومې رشتې چې دي دا به ختمې کړو. د رور سره به زموږ دښمني راشي، د تره سره به دښمني راشي، د ماما سره به دښمني راشي. خو زه به د پښتنو وروڼو ته دا ووایم چې چېرته هم حکومت راغلی، که د نواز شریف دی، که د خان دی، که د طالبانو دور دی، که د فوجیانو دور دی، هر ټایم موږ پښتانه ذلیله شوي. که تاسو د نواز شریف حکومت وګورئ، هغو خپل سټرایک شروع کوي، اول زما ستا د کې پي کې نه شروع کوي. بل سایډ که ته عمران خان وګورئ، هغه سټرایک شروع کوي، زما او ستا د کې پي کې نه شروع کوي. زما او ستا پښتون هغو ته پته ده چې دا پښتانه چې دي د دوی سوچ ډېر وړوکی دی، دا ډېر زر موټیویټ کېږي، نو ډېر زر هغه موټیویټ کېږي. نو هغوی راشي دلته لږې یوه دوه خبرې وکړي او موږ ته دا خبره په ګوته کړي چې زما سره دلته یو سیاستدان چېرته د قام دپاره د فایدې دپاره د نیشنل انټیګریشن دپاره د قام مفاد دپاره چېرته نه دی راغلی. هر یو کس چې دی که عمران خان دی، نواز شریف دی، هر څومره سیاسي وګړي چې دی خپل د کرسۍ دپاره راغلي دلته او د خپل کرسۍ دپاره زور کوي. خو د افسوس خبره دا ده چې دلته زما پښتون ذلیله کېږي، دلته زما د پښتون سره ظلم روان دی. زه ستاسو د پیج په ذریعه منتې د ټول پښتنو ته دا یو پیغام ورکول غواړم چې پښتنو پاسئ، ځان له یو لیډر منتخب کړئ، تاسو د بل غلامۍ نه راوځئ.